اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو سپیناوي پروګرام کې تاسو سره یو ځل بیا حاضر یم. نن ملک کې کوم سیاسي حالات روان دي او کوم حکومتي اقدامات کېږي دغه په حواله باندې غواړم چې خپل کتونکو سره خپل خیالات دا شیر کوم. دا وخت په ملک کې سیاسي جماعتونه په مختلفو شکلونو کې لګیا دي. هغه خپل یو کردار لوبي دین وړاندې د اپوزیشن ټول جماعتونو ټول ملک کې دننه یو تحریک هم چلو، لانګ مارچ هم کو او بیا تخپل سیاسي مقاصد د حصول د داوی سره خپل سیاسي پارټو ته واپس راغلل، خپل زګونو ته راغلل. یو ځل بیا کله چې ملک دغه حالات لږ کنټرول شو، لږ هغې ساه واغسته، نو یو بله اهمه مسله چې د سپریم کورټ د طرفه کومه چیف اف آرمي سټاف د ایکسټنشن یا د سرویس چیف د ایکسټنشن په حواله باندې یو فیصله رااله چې هغه حکومت ته یا قومي او اسمبلی ته سینټ ته هغه راواله شوه چې حکومت ته ولګي په دې باندې د منتخب کومه اداره چې د پارلیمنت چې دی د هغې نه د پر رایې والي قانون سازي دې وکړي چې د دې مسلې حل راوځي. دا مسله اگر چې دومره غټه مسله هم نه وه، دې نه وړاندې هم دې مسلې په حواله باندې ډېر کار شوی او دا اقدامات د مخکې نه هم په غیر محسوس انداز کې یا غیر اعلانیه طور دا کېدل. تیرو حکومتونو هم په مختلفو وختونو کې آرمي چیفز ته ایکسټنشنز هم ورکړي او د هغې په حکومتي اقداماتو کې تر کافي حده پورې شراکتداري هم وه. ولې موجوده وخت کم چې ډېر زیات د میډیا په حواله باندې، د سوشل میډیا په حواله باندې ډېر تیز وخت دی، ډېر تیز دور دی. بعضې هغه ایشوز چې هغه مخکې پټ پاتې وو، د څه مصلحتونو ښکارو، خو هغه ایشوز رامخکې شو، پبلک ته راغله، عوامو ته راغله او په هغې باندې بحث تمهیز شروع شو او هغه ایشوز په ملک کې یو نوی کلچر هغې تیار کو، جوړ کو چې هغې سره یقینا ډېر فایدې به هم وي، ډېر نقصانات به هم وي او د وخت سره سره به په هغې کې دا مسایل مخې ته راځي. ملک کې سیاسي جماعتونه د پاکستان د جوړېدو سره دا را روان دي، مختلف کردار لوبي. په څه وختونو کې په ملک کې امریت هم راغلی دی، مارشلاګانې هم لګېدلې دي او د هغې نه پس یو ځل بیا هغه کوم نظام چې جمهوریت طرف ته تللی دی، صدارتي نظام هم راغلی دی، پارلماني نظام دی هغه هم راغلی دی. د دې ټولو په شا باندې هم دغه سیاسي جماعتونو په هر شکل کې خپل یو کردار ادا کړی دی. که چېرته هم مارشلا راغلی ده نو هم دغه سیاسي جماعتونو په ایما باندې، د دوی په سپورټ باندې، د دوی په حمایت باندې هغې خپل هغه روزنه کړې ده. او که بیا هم دغه جمهوري وختونه راغلي دي، پارلماني وختونه راغلي دي، نو دغه سیاسي کم مشران چې دي، دغه پارټۍ چې دي په یو بل شکل کې راغلي دي، یو بل رنګ یې اغوستی دی. د بدقسمتۍ خبره دا ده چې زمونږ په دې وطن کې کومې چې مین سټریم سیاسي پارټۍ ورته مونږ وایو هغه سیاسي نه بلکې موروثي پارټۍ دي. د څو خاندانونو قبضه، جاګیردار، د هغې مشري، د هغې ټول اختیارات هغه د څو خاندانونو سره دي او په موجوده حالاتو کې هم مونږ ولیدل د آرمي چیف د ایکسټنشن یا راغله یا نور داسې مسایل راغلل، نو فیصلې بیا هم په جمهوري انداز په دغه پارټو کې ونه شولې بلکې شخصي فیصلې وشولې، د څه مصلحتونو دپاره وشولې او د هغې نه دا پته ولګېده چې د پاکستان کمې دغه سیاسي پارټۍ چې ورته مونږ وایو دا سیاسي نه خو بلکې موروثي پارټۍ دي. د څو پارټو نه علاوه چې هغه د مونږ ورته صوبایي پارټۍ دي یا قوم پرسته پارټۍ دي یا څه مذهبي ګوندونه، خو د دې نه علاوه د پاکستان د سیاسي پارټو مجموعي کم کلچر چې دی هغه موروثي دی. د هغې سره سره د دغه موروثیت نه علاوه په دې باندې یو جاګیردارانه قبضه هم ده او دغه جاګیردار، دغه سرمایه‌دار، دغه کارخانه‌دار په مختلفو شکلونو کې راځي، په دغه حکومتونو کې شاملېږي، هغې سپانسر کوي، هغې ته فنډینګ کوي، خپل مقاصد د هغې نه حاصلوي. که چېرته د امریت دور راځي نو بیا هم دغه کم قوتونه چې دي، کم دغه جاګیردارانه سیستم والا نظام خلک چې دی هغه راځي، د هغې سره خپل انډرسټینډینګ جوړوي او دغه وخت حالاتونه هغې فایده اخلي. نو دا د موجوده موروثي نظام د هغې دغه سیستم دی. خو د هغې په شا باندې هغې چې کم یو ډېر منظم کردار لوبوي، هغه کم ډېر ناوړی کردار لوبوي، هغه د خپلو کارکنانو د جذباتو سره لوبې کول دي. دغه
پارټۍ چې دي دغه موروثي پارټۍ دغه سیاسي کم کورنۍ چې دي سو هغه خپل کارکون په یو ناره باندې یا په یو طریقه باندې هغه هپناټایز کړي دي یا داسې دغه یو د پروپاګاندا سیستم دومره مضبوط دی یا دغه داسې بعضي افراد هغه چې کم اغستی دي هغه دومره مضبوط دي چې هغه د کلی محلې نه واخله د ضلع د صوبې د ډیویژن او د ملک په سطح باندې لګیا دي او دغه خلکو ته پروموشن ورکوي او دغه کارکون کم چې لاندې ځپلی کارکون دی کم چې یو سیاسي نظریاتي کارکون دی دغه په کم دغه چې ضرورت دي دغه چې مسایل دي هغه طرف ته توجه نه ورکوي بلکې د خپل نارې لپاره د خپل سیاسي جنډې لپاره د خپل ابن الوقت د مقاصد یا د مصلحتونو د قائمولو لپاره دغه نارې چې دي هغه دغه کارکون استعمالي او دغه په خپل دغه شکل کې دغه نه کار اخلي موجوده حالاتو کې کوم چې روان دي سیاسي حالات روان دي د فوز په کردار باندې ګوتې پورته کیږي چې آیا د دوی سیاسي کردار پکار دی یا د دوی چې کوم ملکی د تحفظ کردار دی دا پکار دی په دې باندې مختلف خبرې روان دي په میډیا کې هم روان دي الکترونیک میډیا کې هم روان دي په سیاسي پارټو کې په میټینګونو کې هم په دې بحث روان دي په دکانونو کې هم په دې بحث روان دي په بازارونو کې هم په دې باندې بحث روان دي نو په دې حواله باندې دوه رائے دي یو عام ولس دی یو سیاسي پارټي دي عام ولس چې کم دی کم چې د دې کلی عام دي یو د ریړې خاوند دی یو د خرګاړۍ خاوند دی یو د سوزکی ډرایور دی یو د ډاټسن ډرایور دی یو د سبزی پروش دی چرته وړو کاروبارونه والدي دغه مسلې سره تر اوسه پورې زمونږه د سروې مطابق تاسیس خاص کردار نه دی پاتې شوی چې آیا د فوج په دې ملک کې سیاسي کردار پکار دی څومره پکار دی یا د دوی په بارډر باندې دغه د ملکی دفاع د سلامتۍ لپاره څومره کردار پکار دی یقینا دا دغه څه ایشو نه ده نه پاتې شوی ده انو مستقبل کې په دې حق باندې زما په خیال باندې دغه دې طرف ته توجه شته البته کم سیاسي پارټۍ چې دي دغه مشران دي یا دغه سم مخصوص طبقه چې ده نو هغه دې طرف ته زیاته متوجه ځکه ده چې دغه د ټول ژوند کردار دغه ټول مفادات دغه ټول د سیاست محور چې کم دی نو هم دغه ایشو سره تړلې دي د نمبر واری دا کله د یو نمبر کله د بل نمبر نو دغه نمبر د اغستو د پاره دغه باری د اغستو د پاره هغه لګیا دي په دې حواله په دې ایشوز باندې خبره هم کوي د کارکونانو جذبات هم اوبراوي د ادارو د درمیان کې په میز کې د یو بد اعتمادي د خورولو هم کوشش کوي نو دغه دوه ډلې په دې وخت کې په ملک متبادل روان دي خپل کار کوي تر څو چې د سرویسز چیفز د ایکسټنشن مسله ده نو زما په خیال خدا داس یو مسله ده چې دا د دې مخکې شوی هم ده د یو روایت هم را روان دي او د دې نه علاوه که د سرویس چیفز د مدت شپږ کال شي نو پاکستانی عوام ته دغه په مسایلو کې د حل کولو په نظر ناراضي کدا 3 کال هم شي نو د پاکستانی مسایلو د معاشي ژوند په حل کولو کې دغه څه کردار نشته دی دغه زمونږ د پاره د عوامو د پاره د پبلک د پاره دغه ډیره وړي شو د البته زمونږ پبلک د خپل پوز سره یو تر حد زیات مینه ساتي ډیره مینه ساتي دغه سرویسز چیپ کاغه د شپو کالو په ځای 9 کال هم کینی نو زما خیال له پاکستانی عوام پاکستانی قوم دغه په خسر سترګو ګرځي دغه زمونږ د حفاظت یو اداره ده د وطن د حفاظت د سټریټیجی کوم صورتحال چې دغه اداره ده نو دغه څه دومره مخکې هم شوی دی بیا به هم کیږي البته که ډایرکټلی مطلب د ادارې راځي او په ملکی سطح باندې په ملک د امریت یا د مارشلا په شکل کې راځي نو بیا د عوامو رد عمل یقینا چې هغه بکیږي او هغه مخکې نشوي هم دی بیا به هم کیږي او بیا هم د عوامو دغه کم رد عمل چې دی هغه په هغه سطح بنئ خو سیاسي ګوندونه به دغه نه برپور فایده اخلي او دغه به اوچتي نو زما په خیال باندې د سرویسز چیف په اضافه باندې یا اغیله یو قانوني شکل ورکولو باندې داسې هیڅ قسمه په دې ملک د بدلون راتلو د عوامو په مسلو کې د حل کېدو کې صداسي خند نه پیدا کیږي البته د عوامو چې کومه مسلې دي هغه د سیاسي حکومتونو د کردار سره تړلې دي او سیاسي حکومتونه تر اوسه پورې په دغه کردار لوبولو کې ناکام شوي دي څومره سیاسي پارټۍ چې دي دغه یو منشور عوامو ته وړاندې کوي دغه سناري عوامو ته وړاندې کیږي دغه د قوم سره وعده وړاندې کیږي خو چې کله په اقتدار کې راځي نو هغه بیا د غینه هغه ناري
هغه وعدې دا ټول څیزونه د هغې نه پاتې کېږي او هغه هېرېږي. موجوده حکومت هم د ډېرو نارو سره د ډېرو دعوو سره د تبدیلۍ د دعوې سره راغلی و. د بدقسمتۍ نه هغه ټولې نارې هغه ټولې وعدې دروغ شوې. موجوده وزیر اعظم په هر ډګر باندې د یو ټرن نه کار واغستو، کوم ته چې هغه یو ډېر لوی لیډر کردار وي چې هغه یو لوی لیډر هغه کېدی شي چې هغه د حالاتو سره یو ټرن واخلي. خو بل طرف ته تاریخي حقایق دا دي، اخلاقي حقایق دا دي چې غټ لیډر عظیم لیډر هغه کېدی شي چې دغه کومه نظریه، کم سوچ، کم ویژن هغه خپل کارکون ته وړاندې کړي، خپل قوم ته وړاندې کړي، نو تر مرګه د هغې د پوره کولو کوشش کوي، په هغې باندې ولاړ وي. او دا زموږ د پاکستان د بانی قائد اعظم رحمت الله علیه وینا هم دا چې تاسو کله یو فیصله کوئ نو د هغې نه مخکې سل ځله سوچ وکئ، او چې کله تاسو یو ځل ډیسیشن واغست، فیصله مو واغسته، په هغې باندې ایغ نیغ ودرېږئ. نو که چېرته بین پاکستان چې زموږ عظیم لیډر دی، موږ ورته قائد اعظم وایو، که هغه چېرته د یو ټرن سره د هغه په عظمت کې نور اضافه راتلی، نو هغه به بار د یو ټرن اغستی هم او دې ته به په خپلو خطاباتو کې یو مناسب ځای هم ورکړی. نو د عوامو دغه ناکامي ده، د سیاسي حکومت دغه ناکامي ده چې عوام دې ته مجبوره کېږي چې هغه نورو قوتونو طرف ته ګوري. د سیاسي حکومتونو په دغه ناکامۍ کې د عوامو د مسلو په ناکامۍ کې یو خو د هغې څنګه چې ما ذکر وکړو موروثیت دی، چې هغې دغه موروثي پارټۍ دي، د کارکون اواز ته، د یو لاندې طبقې د یو نماینده اواز ته هغې توجه نه ورکوي. خو چې کوم هغه څیزونه چې د هغې په مفادو کې دي، د هغې د بزنس سره تعلق ساتي، د هغې د شخصیت سره تعلق ساتي، د هغې د مفاداتو سره تعلق ساتي، د هغې حکمرانۍ ته د توسيع سره تعلق ساتي، نو هغه هر قسمه اقدامات چې دي هغه به هغې کوي. او دویم چې کومه جاګیردارانه طبقه د هغې سره په دغه حکومتونو کې راځي، قبضه کېږي، نو هغې د خپلو مفاداتو خیال ساتي، د خپلو کارخانو خیال ساتي، د خپل پروډکټس خیال ساتي، د خپل تجارتونو خیال ساتي، د عوامو د مهنګایۍ، د عوامو د مسلو حل کولو، د هغې د صحت، د هغې د تعلیم، د هغې د نور کوم چې د هغې بنیادي د ژوند ضرورتونه دي، انساني حقوقو لاندې چې راځي، د هغې خیال نه ساتي. دا یو ډېره غټه مسله ده. د دې نه علاوه که چېرته هم موږ غواړو چې زموږ ملک یو مثالي جمهوري حکومت جوړ شي، جمهوري ملک په دا حاله جوړیږي چې په دې کې ته د دې ځای د عوامو د هغې د مفاداتو، د هغې د مسایلو، د هغې د ضرورتونو خیال وساتلی شي، او د هغې دپاره د یو حکومت ډیلیور کول دا یو ډېر بنیادي کردار ادا کوي. تر اوسه پورې یو حکومت هم داسې نه دی راغلی چې هغې عوام ته ډیلیور کړی دی، سرویسز یې ورکړي دي. په دې وجه باندې د مستقبل منظرنامه کې هم دا یو خبره هم په ګوته کول دي چې که چېرته موږ غواړو، زموږ سیاسي قوتونه غواړي، زموږ چې ځان ته د جمهوریت دعویدار قوتونه وایي هغې غواړي چې په دې ملک کې د سوپریمیسي راشي، هغه د سیول سوپریمیسي راشي. نو د هغې دپاره پکار دا ده چې دوی عوامو ته خپل سهولیات، خپل ضروريات، د هغې حقوق ورکړي، او د هغې نه علاوه کم چې وړې صوبې دي چې د هغې مسایل ډېر زیات دي، د هغې وسایل خو ډېر دي، خو د هغې مسایل طرف ته چا توجه نه ده ورکړې. نو تر څو پورې چې فیډریشن کې هغه قوتونه چې هغه په سیاسي تور راځي حکومتونه کوي، د ملک وزیر اعظم، د ملک صدر، د ملک سینټ، د ملک پارلیمنت، د ملک دا ټول چې دي د هغې بیوروکراسي، که چېرته دغه صوبو ته، وړو صوبو ته، د هغې عوامو ته د هغې دغه حقوق ورنه کړي، د هغې کوم چې د هغې حقوق دي، کوم چې د هغې د هغه صوبو نه اخیستی کېږي او هغه ته واپس ورنه کړی شي، نو زما خیال دی د مستقبل منظرنامه زموږ ډېره زیاته تیاره ده. او هغه قسم سوپرمیسي کوم ته چې موږ سیول سوپرمیسي وایو، په مختلفو شکلونو کې د وخت ضرورياتو مطابق، د نظریه ضرورت مطابق خو راځي، خو مستقبل کې داسې خاص روښانه مستقبل، روښانه منظرنامه موږ ته نه ښکاري. د هغې دپاره یو څو تجویزونه دا دي، ضروري کول دا دي چې خو دا ده چې کوم زمونږ سیول سیکیورټي ادارې دي، پکار دا ده چې د هغې د نور تربیت وشي، د هغې مین پاور دې ساوی شي، د هغې ضرورتونه دې پوره کړی شي، هغې دې د موجوده دور د چیلنجونو سره د مقابلې کولو دپاره تیار کړی شي. نو په دې وجه باندې به مونږ زموږ چې کوم سیول د سیکیورټي ادارې دي چې په هغې کې سرپرست پولیس ته، داسې بیا د هغې سره نور هم شته، نو که دوی باندې کار وشي او دوی ته
هغه پاورز ورکړی شي، دوی ته هغه ټریننګز ورکړی شي، د دې نه سیاسي مداخلت ختم شي او دوی په میرټ په بنیاد باندې دا اداره په خپلو خپو ودرولی شي. نو د دنیا کوم قومونه چې مونږ وینو، کوم قوتونه چې مونږ وینو، نو هلته هغه همدغه ادارې لګیا دي، خپل هغې د پوځ ته نه ګوري، هغې نور غټو سیکیورټي ادارو ته نه ګوري او پوځ لګیا د خپل بونډرۍ د خپل ملک د سرحداتو د هغې د نظریاتي سرحداتو حفاظت کوي. نو موږ له دغه ادارې کوم چې سیول ادارې دي، سیکیورټي ادارې دي، یو خو دا مضبوطول پکار دي. د هغې نه علاوه نورې څومره سرکاري ادارې چې دي فعاله کول پکار دي. صحت دی، ایجوکیشن دی، واپډا ده، ګیس دی، یعنې هغه ادارې چې براه راست ایجوکیشن دی چې هغه براه راست د عوامو د هغې سره تعلق راځي، نو هغه ادارې موږ ته نورې فعال کول پکار دي او د هغې فعالیت هله ممکن دی چې په هغې کې د میرټ خیال وساتلی شي، د یو سړي د صلاحیتونو، د یو کم کردار چې هلته دی، کوم افیسر چې دی، کوم یو کارکون چې دی، چې د هغه د کردار مطابق، دغه د قابلیتونو مطابق دغه نه کار واخیستی شي، نو دغه ادارې به هله مضبوطیږي. او که چېرته نه موږ په هغې کې په خپله خوښه باندې د تبادلې کوو، په هغې کې موږ اپوینټمنټس کوو، هغې کې موږ کسان لرې کوو، نو د دې په وجه باندې به دغه ادارې بیا ټول عمر ناکامه وي. نو لومړۍ خبره خو دا ده چې دغه ادارې دې هم کامیابې کړی شي، دا دې فعاله کړی شي، په خپلو خپو دې ودرولی شي، سیاسي قوت دې د دې نه راوځي، سیاسي مداخلت دې د دې نه راوځي. د دې نه علاوه زمونږ عدالتي نظام ته چې مونږ د کوم وخت نه را روان دی، نو یقینا تر اوسه پورې عدالت عوامو ته هغه ریلیف نه دی ورکړی کوم چې پکار دی. په کلونو باندې د عوامو کیسونه روان دي، د هغې مسلې روانې دي او هغې د تاریخونه ورکړی کېږي او دغه مسلې نه حل کېږي. په کوم ملک کې چې انصاف نه وي، په کوم ملک کې چې د انصاف نفاذ نه وي، په هغه ملک کې ترقي نشي راتلی، په هغه ملک کې خوشحالي نشي راتلی. د عدالتي نظام د اصلاح دپاره هم دغه عدالتونو د غټو مشرانو سره ناسته پکار ده، د هغې ضروریات د هغې نه تپوسل پکار دي، هغه پوره کول پکار دي. د هغې نه علاوه په ملک کې مونږ چې کوم زمونږ د ریپورټس مطابق راځي، د ججانو ډېر زیات کمی دی، په یو جج باندې په لکونو کیسونه دي، نو هغه په دغه کیسونو کې د هغې انصاف ورکولو ته یو ډېر لوی خنډ دی. د هغې نه علاوه چې کوم هغې ته د عدالت چې کوم دی یا د هغې فیصله چې کوم ده، هغه په پولیس ریپورټ باندې هغه مطلب منحصري. که چېرته زمونږ د پولیس ریپورټ یا زموږ پراسیکیوشن مضبوط نه وي، هغه ایمانداره نه وي، هغه یو صحیح کار نه کړی، نو د عدالت مجبوري به هم دی چې د هغې په رڼا کې فیصلې ورکوي. نو عدالتي نظام کې فوري طور زما خیال دی دا د ټولو نه بالاتر، زما په خیال صحت، تعلیم، دا نور صورتونه دا د وروسته کړی شي، خو زموږ عدالتي نظام دې ټیک کړی شي چې تر څو پورې په دې ملک کې د انصاف بلوباله نه وي راغلي، نو تر هغې پورې د لاندې څومره ادارې چې دي دا به ټولې فیلي او د دې کردار به د نش برابري. نو سیاسي قوتونو ته پکار دي چې هغې د پوینټ سکورینګ دپاره په خپلو مخالفو سیاسي ډلو باندې بېځای الزامات، بغیر ثبوته الزامات، بلکې الزام لګول پې نه دي پکار. که چېرته داسې صحیح د هغې دپاره ادارې موجودې دي، که په چا باندې د کرپشن الزام دی، نو هغه د سټیج ضرورت نه دی چې په کار راوستی شي، هغه د یو جلسې ضرورت نه دی چې په کار راوستی شي، بلکې د هغه خلافتی ثبوتونه واخیستی شي او د هغې متعلقه عدالت ته یا ادارې ته دې لاړ شي. که چېرته د هغې انصاف نه میلاویږي، نو بیا د دې د انصاف د قایمولو دپاره اواز اوچت کړي. نو دغه شان به دا کلچر چې کوم دی د الزاماتو دا به ختم شي. سیاسي قوتونه دې قوم ته په یو بل باندې د الزاماتو په ځای باندې خپل منشور قوم ته وړاندې کړي چې که چېرې دې په حکومت کې راشي، نو د منشور به صحیح، د کردار به صحیح، قام ته به څه ورکوي، د وطن ته به څه ورکوي، ادارو ته به څه ورکوي. که چېرته داسې ځونه نه وي او د صرف په الزاماتو ژوند تیروي او د صرف د کارکون د جذباتو سره لوبې کوي، نو بیا یقینا چې د پاکستان را روان وخت په د دې سیاسي کم تریخوالی چې اوس روان دی، د دې نه به ډېر نور زیات تریخوالی ان تر دې چې اوس د سیاستدانانو یا د سیاسي کارکونانو په ذاتي ژوند باندې حملې شروع شوي دي، د هغې په کورنو حملې شروع شوي دي او دا کلچر روان دی چې په هغې کې د موجوده سیاسي کارکونانو یو ډېر لوی کردار دی. او د هغې کې زه چې کوم ګورم په موجوده وخت کې چې کوم د سیاسي پارټو مشران دي، نو هغه بصیرت، هغه قابلیت او هغه کم د صبر او د زغم کوم ماده چې ده د هغې نه هغه ختمه شوې ده، بلکې د هغه معیار، هغه لیډران هغه زموږ سره ډېر ناپید دي، کم دي، کوم چې د نن نه 20 کاله وړاندې، کوم چې د نن نه 30 کاله وړاندې په دې ملک کې موجود وو. نو دغه زمونږ د سیاسي کلچر د ناکامۍ په وجه باندې زمونږ د ملک را روان مستقبل چې دی نو هغه مونږ رڼا نشو لیدلی. د دې سره سیاسي سکورینګ چې کوم دی مونږ لګیا یو، پوینټ سکورینګ کوو، د یو
مخالف سیاسي لیډر په بعضې اقداماتو باندې تنقید کول، تنقید حق دی، خو تنقید دی پازیټیو دی، مثبت تنقید پکار دی چې بھئی د کوم کار روان کړی دی په دې کار کې دا د کمی دي دا د لرې کړی شي چې د قوم ته دا مطلب ریلیف ورکړی شي. خو که چېرته د مکمل دغه تیر سیاسي جماعت یا د تیر حکمران جماعت هغه ښه کردار چې دی هغه ښه کارونه هم په هغې باندې خاورې اړوي، د هغې خلاف پروپیګنډه کوي، نو زما خیال دا د هغه سیاسي جماعت خلاف نه، دا د پاکستان د دې ولس د دې غریب ولس د دې خلاف دا زه یو اقدام ګڼم. هغه یو ځل بیا خپل دغه سیاسي پارټو کې جمهوري کلچر راوستل او دا نظریاتو طرف ته راوستل چې دا د ابن الوقتۍ نه د مصلحتونو نه د هغې نه موږ دا را وباسو او دا په نظریاتو باندې ودرو. د هرې پارټۍ خپل یو سیاسي نظریه وي او د هغې لاندې دا ژوند تېروي، د هغې منشور لاندې دا ژوند تېروي. خو په موجوده حالاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغې نه نظریاتي ټچ چې کوم دی یا نظریاتي سوچ چې دی هغه لرې شوی دی، څه پاتې دي هغې کې ابن الوقتي مصلحتونه د هر څیز سره خپل وخت خپل ځان سمول دا پاتې دي. په دې وجه د هغې نظریاتي تشخص ختم دی او د هغې دغه د ابن الوقتۍ تشخص پاتې دی. نو زمونږه دا هم یو ناکامي ده، دې طرف ته توجه پکار ده. بله د دې نه علاوه د پاکستان چې څومره ادارې دي ټولې قابل احترام دي، ټولو له خپل عزت ورکول پکار دي، کاغه سیول ادارې دي، کاغه زمونږه د سکیورټي ادارې دي، کاغه زمونږه عدلیه ده، دا ټولې د پاکستان د دې وجود د دې ځان له حصې دي، څوک لاس دي، څوک پی دي، څوک سترګې دي، دا د دې په وجه باندې دا وطن آباد دی. که دا ادارې دې له موږ هغه ریسپیکټ ورنکو، د دې هغه ادارو له او د دې له ریسپیکټ ورکول هغه دی چې دې له خپل جایز مقام ورکو، په دې کې موږ خپل د پسند ناپسند هغه کردار ختم کو، نو ان شاء الله تعالی بیا به زموږ د ملک د ادارې چې کله فعالي دوی ته خپل ډیګنیټي حاصلې، دوی ته خپل وقار حاصلې، نو دوی به د ملک د مسلو د عوامو د مسلو په حل کولو کې ډېر په توندۍ سره لاس کوي. ګرانو کتونکو د نن دپاره په موجوده حالاتو باندې دغه څو خبرې ما مناسب ګڼل چې د خپلو کتونکو سره دا زه شیر کړمه، د دوی رای په هم والمه. زما د دې رای سره اختلاف هم کېدی شي، زما د دې تجزیې سره سیاسي کارکون هم اختلاف لرلی شي، نور هم لرلی شي. تاسو خپل دغه اختلاف په یو مناسب طریقه باندې په مثبت انداز کې که تاسو په خپل کمنټس کې ولیکئ، نو زما خیال دی دا به ډېره زیاته د دې قوم د ایجوکیټ کولو دپاره، د دې قوم د دې مسلو د حل کولو دپاره دا زمونږ مشترکه یو کاوش پکار دی، یو کوشش پکار دی چې مونږ راپاسو او دا مونږ دا قوم سیاسي لیډران هم راپاسي، سیاسي کارکون هم راپاسي، صحافتي حلقې هم راپاسي، تعلیمي ماهرین هم راپاسي، ټول راپاسي په شریکه باندې دا قوم یو مثبت طرف ته روان کو او د دوی نه دا کم په دې کې ایکستریمیزم دی په یو شکل کې، کاغه په هر شکل کې دی، نو کم انتها پسندي چې دا هغه یوازې مذهبي نه ده، هغه زموږ لیبرل انتها پسندي هم موجوده ده، زموږ معاشي معاشرتي انتها پسندي هم موجوده ده. دغه انتها پسندي د مونږ علاج راوباسو او هغه دی په مشترکه تور باندې د حل کولو کوشش وکړو. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه صابر حجازي ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم، د الله پامان.